او دا چې په اقتدار باندې ناست دي زه دې ټولو ته وایم چې راسئ د عمران خان نه معافي واخلئ د عمران خان قیادت تسلیم کړي او د عمران خان سربراهي تسلیم کړي که دا قوم د دې غلاظته باسي نن ستا پټرول چیرې دي نن ستا ډیزل چیرې دي نن ستا ګیس بجلۍ چیرې خبرې وکړې تحریک انصاف د پایپو د نالیو د ټرانسفارمر پارټۍ نه ده یاره ته مولانا فضل الرحمن صاحب یا مولانا عمر صاحب ته خو دا پوښتنه چې نو وکړه دا دونې عربونه کربونه د کومه ځای راوړل محمد حسن محمد ندیم محمد اعظم قاسم صاحب مزمل خان علیم الله ملک علاءالدین اعلی مزمل خان دغه ټول نه مشرف دی تر ټولو له مخه زه هغه خلکو ته مبارکي ورکوم چې دوی نن د پیټایي کاروان کې دوی شمولیت وکړي او ډېر بر وخته او ډېر ښایسته فیصله یې وکړه عزیزانو لکه څنګه چې دوی ته معلومه ده د پیټایي د عمران خان چې کوم سیاست چې کوم ویژن چې کوم سوچ چې کوم فکر هغه نن سبا روان دی زموږ په مخ خان صاحب جیلونه کاټ کړي دي موږ ته یې څه وسه قرباني نه وکړي پر نو مې موږ دا روډ پر څنګه باندې داګه با په موږ فایار او یو دا عبدالعزیز دي دا موږ سره کار کوي فایار کینه نه یو جانزیب د خمزي الف د لپاره یو زو بیا د قرآن حافظانو دې پارټۍ ته ورکړي دي دا اسلام مستحیل چې موږ د مور د پلار د دغه څه د نسلو د 1400 کاله څخه مستحیل مسلمانان دا خپل اسلام دې له ځانه سره کېږي عبدالستار محمد لالا د ټول ګرانۍ له مشر شمولیت کړی دی تحریک انصاف داود صاحب له مشر شمولیت کړی دی په تحریک انصاف نور محمد لالا له مشر شمولیت کړی دی نذیر احمد نصر الله دوران صاحب ملک قیوم اقبال خان داد محمد لالا ولی لالا اسام الدین لالا سفیر احمد محمد حسن محمد ندیم محمد اعظم قاسم صاحب مزمل خان علیم الله ملک علاءالدین اعلی مزمل خان دغه ټول نه مشرف دی نوم یې جیلانی خانم جیلانی خان هغه وړاندې ولاړ جیلانی خان دی جانزیب خان دی محمد حسن دی نواز شریف د ستې ترشته دا د ټک د ډیر وخت راځو خلکو نه خامخا څه دغه نه لري بس ولاړ وای موږ بیا راځو بس الحمدلله بیا هم شمولیت د دې بعد موږ ورته په میلمنو کې جمیل ریکټ صاحب ته بلنه ورکوو چې څو ګرانو ټوټل شمولیت د خوشاب د نور پارټۍ زرالم په تحریک انصاف کې شمولیت ملګرو دا په خوشاب کې 55 ګرانو شمولیت وکړي دا ډیره غټه خبره ده بسم الله الرحمن الرحیم شروع کوم په نام د خدای چې بخښونکی او مهربان دی زه د دې درنې غونډې میلمه جناب رحیم کاکړ صاحب سلطان محمد کاکړ صاحب جمشید صاحب صوبت خان صاحب او نور کمان د چا نمانی تر ټولو له مخه زه هغه خلکو ته مبارکي ورکوم چې دوی نن د پیټایي کاروان کې دوی شمولیت وکړي او ډېر بر وخته او ډېر ښایسته فیصله یې وکړه عزیزانو لکه څنګه چې دوی ته معلومه ده د پیټایي د عمران خان چې کوم سیاست چې کوم ویژن چې کوم سوچ چې کوم فکر هغه نن سبا روان دی زموږ په مخ کې دی انشاءالله موږ په داسې باندې ډېر مطمئن یو چې موږ نن د عمران خان یو قسم ځان سپایان هم بولو ورکار هم بولو خان صاحب جیلونه کاټ کړي دي موږ ته یې څه وسه قرباني
دا روډ پر جنډې بنسي لاګه با پرونی فایار او یو دا عبدالعزیز دې دا لمون سره کار کوي فایار کنا مې یو جانزیب د خمزي الف د جبري یو زو او بیا عبدالعزیز په دغه وخت ولاړی اتل سوچ په جې کاټ کې د ټیم یو ته خیر پارټي قرباني غشته قرباني غواړي نه په زړه قرباني نو خلاصو نه لنو قرباني خلاصو خامخا قرباني أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذکر ټولو اول د اعظم بھائی او د ندیم خان او د مرګرو شکریا ادا کوم زه د ما سره کوم مرګري راغلي دي خپل د تحصیل کاریزات صدر جنرال سیکریټری سلطان لالا جمشید خان د تحصیل نانا صاحب صدر امیر حمزه صاحب جنرال سیکریټری مسعود خان او د ما موږ سره چې کوم راغلي سپین ږیري ځوانان زه د دې ټولو له جانبه دلته چې موږ راتللو جمیل خان ایډوکیټ صحبت خان نور ملګري دلته په د موږ سره یو ځای رالو په شمول یې د دوی موږ د دې پروګرام ارګنایزرز او منتظمین او خصوصا ځوانانو ته مبارکي وایم چې نن دوی په شمول یې د دوی د کلي چې دوی نن د عمران خان په کاروا کې ګډ شامله سو نو دا ډېره د دې علاقې دپاره د تحصیل کاریزات دپاره او د دې حلقې دپاره یو خوشاین خبره ده دوستانو ته دغو ملګرو ډېرې خبرې وکړلې موږ به پارټۍ جوړو موږ به تنظیم جوړو او که پارټۍ جوړه نه شي خالي چې زه ګرځم پر سټیج ولاړ یم تقریرونه کوم یا فلسفې بیانوم دا د فلسفو وخت نه دی زموږ ته قائد عمران خان دی هغه د پاکستان نه دا ټیم د ټوټل ایشیا لیډر دی د تمام عالم اسلام لیډر دی هغه کنن په جیل کې ناست دی هغه د 25 کروڑه انسانانو د ازادۍ دپاره ناست دی دی ذهني طور ضمیر یې ژوندی دی دی ژوندی دی د لیډر یو کنسپټ یو ویژن یو سوچ د لیډر مطلب رهنمایي قوم ته او ملت ته د یو ښه لارې ښوکه یعنې دا زموږ قوم پاکستاني قوم دا پښتونوال او زرغونو خانوزیو نګان د وپټه دا یو جلا دغه دی چې یو مرده قوم یو بې ضمیره قوم ته احساس ورکول د خوددارۍ د اسلافو چې یاره ته ګرځه خدای پیدا کړی د چیز لپاره یې ګرده ورځ به ګرد عمر به د په فلاني پسې منډې وه 15 کاله بیا 15 کاله په بل پسې منډې وه زه خو سنو ځوانانو ته دا خبره کوم دا پاکستان ستی دی دا الکې ستی دی او د دې سبا حکمرانان ته یاست دا ټایم د پاکستان په 25 کروڑه انسانانو کې زه یو پولیټیکل ورکر یم چې 22 کروڑه انسانان د عمران خان فالوور دي 3 کروڑه هغه بې ضمیره خلک چې پی ډي ایم هم پکې واچوه دا ګرګیان هم پکې واچوه دا مفروره خلک هم یار لږ بخوراک دا مفروره خلک هم پکې واچوه 3 کروڑه هغه کرپټ خلکو ته دا وایم چې راسي او دا چې په اقتدار باندې ناست دي زه دې ټولو ته وایم چې راسي د عمران خان نه معافي واخلئ د عمران خان قیادت تسلیم کړي او د عمران خان سربراهي تسلیم کړي که دا قوم د دې غلاظته باسي نن ستا پټرول چیرې دي نن ستا ډیزل چیرې دي نن ستا ګیس بجلۍ چیرې ده نن چې زما په ژوند کې دا علي زما د زوی په ټیم کې بس د دې بچیانو په ټیم کې دا به ژوند څه ته راتېري بابا د خدای دپاره د ملګرو ډېر
په تفصیل خبرې وکړي. طریق انصاف د پایپو د نالیو د ټرانسفارمر پارټي نه ده. دا خو د ضرورت شیان دي. دا کار خو باید د پارټي ساټ کړ کې زه وکم، سلطان صاحب یې وکړي، اجي صاحب یې وکړي، جمشید صاحب یې وکړي، وکیل صاحب یې وکړي. نو دلته د خلکو ایمانونه دا خل په لس فوټه پیپو باندې یا په دغه بلکې موږ په دا پیپو باندې هم لعنت لېږدو. موږ به اجتماعي طور دې قوم ته یو صالح قیادت ورکوو. موږ په تحصیل کې تحصیلدار هم ایمانداره ناست دي، په سب ډیویژن کې اسسټنټ کمشنر هم ایمانداره ناست دي، د ډیپټي کمشنر په دفتر کې ډیپټي کمشنر هم ایمانداره ناست دي، او د ډیویژن په دفتر کې کمشنر هم ایمانداره ناست. نن څوک ایمانداره دي؟ نن چې کوم ایم پی راځي دا ټټوګان ګرده هغه ته ولاړي، یعنې چې کوم مخالفین یې هغه ورباندې په ټکوي په ویي. او د نوکریانو د سال د الغرض دا صرف د یو ایم پی شپ په ذریعه دا شیان نه. موږ به ټوټل لکه عمران خان چې دغه عالم پورته کړی دی چې یاره زه به په دې ملک انقلاب راولمه، زه به د دې ملک د خلکو دغه ور بدلوم او حالت ور بدل. او دا د الله وعده ده. وایي الله وایي که څوک دا وغواړي چې زه خپل حالت بدلوم بدلولی شي، او کېدی نه وغواړي دا به نور تر هغه لاندې کړي. خدای روزي ورکوي لیکن په ځالۍ کې مرغۍ تا ته په خوله کې نه ورکوي. نو دا در ځالۍ پورې بیا د مور په خپله وراخي د دې بچیانو په خوله کې به ورکوي. ځوانانو ته یې خپل د ذمهداریانو څخه باخبره سئ. زه دلته و جمیل صاحب ته هم یو ګزارش کوم، و جمشید خان ته هم کوم چې جمشید خانه په خانوزۍ کې پی ټي آی نشته. ته مهرباني وکړه چې دا ملګري ګرده پر د خانوزۍ پر خلکو باندې ولګوئ. خانوزۍ والا که د خانوزۍ والا که د خانوزۍ کندیډیټ بیا دی ګرده له ورور له کرامه په پسي، او که د خانوزۍ کندیډیټ نه دی بیا بایکاټ دی. نو موږ دا وایو چې د جمشید خان ملا ور ټینګه کړي، د ده چې کوم عهده پارټۍ په ده باندې اعتماد کړی دی، موږ ته یې بیا ګرده ملګري کوو، او موږ به د ده دا جنرل سکرټري توب په دا د خانوزۍ په خلکو منو چې دا ستا یې ایډوکیټ صاحب ته ما دا ګزارش دی چې ایډوکیټ صاحب ستا بوستان بیخي ویک روان دی. ستا بوستان په واقعي یو خو واغی چې زه له کوټې راسم براون کوټ مې په غاړه کړی دی، سپینه خولۍ زه کندیډیټ یم. نو لعنت دې شي زما پر دا سیاست باندې، لعنت دې شي زما پر دا کندیډیټي باندې چې زه خپل د کور یو یونټ نه لرم. زه باید چې د کور یونټ جوړ کړم، زه باید چې د یونین کونسل جوړ کړم، زه باید تر بلاک کوډه پورې ولاړ شم، زه باید تر تحصیله ولاړ شم، زه تر حلقې پورې ولاړ شم، بیا دا سوټه مارانو مخ زه راګرځولی شم. دا مردار خورو دونې پیسې ګټلې دي چې دا زموږ ته په ناستو خلکو کې څوک جواب نه لري. نو ګزارش دا دی چې موږ ته به عمله کار کوو. ګوره یو خو به دی څوک به دا شی بیا نه کوډی چې یاره رحیم کاکړ دا خبرې وکړې نو ولې وکړ هلکه زه یې واره نه بیا یې کوم بیا دا دی چې موږ به غلط خلکو پارټۍ ته نه پرېږدو. ما نن سلطان صاحب ته جمشید خان ته م وایم، جمیل صاحب ته م وایم، او میرمزاد صاحب ته م وایم چې په پارټۍ څوک ملنډې وي یا د پارټۍ تمسخر څوک وي هغه به کیک آوټ dismiss from Pakistan. پارټۍ کې ډسپلن راولئ. نن چې په دا د سوټمارانو د صحبت خان خبره وکړه، د دې سوټمارانو په پارټیانو کې یو د احتساب اداره نشته. دغه صدیقي چې کومې غلاوې کړې دي دا پوره یو چین دی. لکه دا زما ورور چې دا خبره وکړله دا یو چین دی، دا تر مولوي واسع پورې ځي. دا مولوي واسع په نوي کلي کې زیره ټولوله طالبو. یاره ته مولانا فضل الرحمن صاحب یا مولانا عمر صاحب ته خو دا پوښتنه چې نو وکړه دا دونې عربونه کربونه د کومه ځای راوړه؟ خو د پوښتنې خلک یې نشته، د احتساب ادارې نشته. خو ګزارش دا دی چې موږ ته یې به ټوله ډېر په معذرت دا ملګرو ته وایي ما ول که ته وې هم به ته یې هم به زه یم، که ما ول زه یم نه به ته یې نه به زه یم. خو موږ به خپل
اصلاحي بیټکان جوړو موږ به اول خپله اصلاح کوو چې زه څو ایماندار یم بلکل که ما اغلا کړې ده دا ناس خلک دې ما ته ووایي چې ته د سپي زوی یې دغه اغلا کړې ده لیکن د ثبوت خو پاکستان تحریک انصاف کې نه د غله ګنجایش شته نه د 2 نمبر سړي ګنجایش ما اوس په کوټه کې د قاسم سوري 2 ورونه بلال سوري هاشم سوري او مبین خلجی احسان الله خاکسار 15 کونسلران دا ما dismiss from پاکستان تحریک انصاف چې دی وایدیشن کړی او په جیل کې ماته پارون شوکاز را کړی دی چې دا خو د قاسم ورونه دي دا خو د فلانا ورونه دي دا یو عادل خان بازی دی دې ته دي شوکاز څنګه ور کړی دی مال خدای ماته 10 کاله عمر راکړي یا 1 غنټه راکړي چې زما پلار په دا پارټي کې غلط کار کوي په خدای کې اخر کې عزیزانو دوستانو زما نن ډېر خوشحاله شولم په دې شمولیتي پروګرام کې موږ به د شمولیت خبر هم کوو د قاید چې کوم ویژني پر هغه باندې به هم ګایږو او موږ ته به خپله اسلام کوو او موږ به د دې خلکو مقابله په دا لشکر باندې کوو په خبرو باندې نه کېږي موږ به لشکر جمع کوو نو بیا موږ دا کم ګټلی شو د قرآن حافظانو دې پارټۍ ته ورکړي دي دا اسلام موږ ته چې یو موږ د مور د پلار دغه څه د نسلو د 1400 کاله څه موږ ته مسلمانان دا خپل اسلام دې دی له ځانه سره کېږي اخر کې زه خپل د جانبه او د ما سره راغلي د ټولو همکارانو د جانبه د سلیم خان او دلته رښتیا وایي یاره یو عمران خان جونیر حکمت الله نایابه نایابه شرابه دا اوس ټکټر غواړي زموږ څخه وګټم درځم خانه ولا ټکټر ده